أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. دې میاشت کې زمونږ د دینی مدرسو داخلي شروع شوې. چا د تیر شوې چهارشنبې پر ورځ شروع کړې ده. زمونږ په دارالعلوم نعمانیات منځو کې د چهارشنبې پر ورځ داخلي شروع شوې. یا زمونږ د یوسف احمد مولوی صاحب د مدرسه ادارت الحدیث کے د چهارشنبه پر شروع شوی. داسې بنو مدرسو کې چا کې د خالی پر باندې داخلي شروع کېږي. څنګه د سکولونو یو میاشتې پاغې کې داخلي کېږي، دغه رنګ زموږ د مدرسو یو خاص وخت دی پاغې کې د مدرسو کې داخلي شروع شي او بیا پر رجب کې د زبرګ په میاشت کې څوک مخکې او څوک وروستو سبقونه د کال خلاص شي او بیا دستار بندي وشي. نو چې کوم زاړه طالب علمانی هغې مخکې سبق ویلي نو هغې په ورپسې درجه کې داخلي وشي، او چې کوم نوې طالب علمانی چې هغوی لا سبق نه شروع کړی نو هغې په دې مختلفو مدرسو کې بیا مختلف زمون هغه درجې وي، په هغې کې په ړومبو درجو کې داخلې والی. د خدای پاک فضل دی زما وروڼو، څنګه زمون د خلکو دنیا طرف ته او د دنیا تعلیم ته رجحان دی، او اکثر خلک دا کوشش کوي، خواري کوي چې په خپل بچی سکول ویم، پرایمري پې ویم، میډل پې ویم، هائی پې ویم، او بیا کالج او یونیورسټۍ کې پې سبق ویم. دغه رنګې د ډېرو مسلمانانو دا خواهش چې په دې خپل بچی باندې زه دین وویم، قرآن پې ویم، حدیث پې ویم او د دین علم پې زده کړم، یا د خپل بچی باندې د قرآن حفظ وکړم او قرآن وریاد کم چې زما د بچی نه حافظ جوړ شي. داسې خلک شته چې د هغوی چې څومره بچي دي ټولې په مدرسو کې داخل کړي دي او خدای پاک ته عالمان جوړ کړي دي، الله ته حافظان جوړ کړي دي. بعضې داسې چې یو دوه بچي مدرسې ته ولیږي او یو دوه بچي سکول ته ولیږي، دواړه ضروري دي. د سکول تعلیم دام ضروری دی چې سړی سکول او کالج او یونیورسټي ووایي، ولې که دا ونه وایي او د ده نه ډاکټر جوړ نه شي نو زمونږ علاج به څوک کوي؟ د ده نه انجینیر جوړ نه شي نو موږ له به سړک او بلډینګ څوک جوړوي؟ که د سکول او کالج ونه وایي او د ده نه ساینسدان جوړ نه شي نو موږ له به ایټم بم او میزایل څوک جوړوي؟ جس ټینک به څوک جوړوي؟ ټوپک به څوک جوړوي؟ کدی اقتصادي علم حاصل نکی، معاشیات نه وای، د زراعت علم حاصل نکی، نو ملک په دنیا کې د نورو ملکونو نه لاندې پاتې شي. نن چې ملکونو ترقي وکړه نو په دې څیزونو ترقي وکړه، نو دغه ضروري څیزونه دي. دا پکې نشته چې سکول بنوي او کالج بنوي او یونیورسټي بنوي، دا د دنیا سیزونه دي، د دنیا علمونه دي او دنیا سره تعلق دی. زمونږ د حضور پاک په زمانه کې چې کم صحابه کرام هغې په هغه خپله زمانه کې زمیندارۍ کړې دي، ولې پیغمبر علیه السلام په ځمکې نه دي تقسیم کړي د غنیمتونو؟ د خیبر ځمکې، د مدینې ځمکې هغې به زمیندارۍ کول. هغه زمانه کې د زمیندارۍ چې کوم اصول او طریقې وې اب هغې استعمالولې. حضور پاک چې کله مدینه شریفه ته تشریف راوړ
نو د مدینه خلق خو زمیدار او رسول الله مبارک خو تاجرانو دوی خو په مکه کې اوسېدل د مکې په ځمکه کې خو کار کارونده نه وه نو هغوی به دا پیوند کار کاو پیوندی چې په دې باغ کې یو نر کجوري دا هغه نر کجور نه یو تیغه رالی هغې کې هغوی ته پتی او چې کومې ښځې کجوري وي نو هغه تیغه هغې کې لګی قلم ورته وی او که پیوند ورته وی او که کنده ورته وی هر څه چې نو حضور پاک چې راغی تپوس یې وی دا څه کوې وی صاحب دا زموږ د پلار نیکه زړه طریقه ده او دا مونږ کوو نو دې سره کجورې زیاتې کېږي یاره وی دا مه کوې وی ښه صحابه پرېښود دغه کال له کجورې کمې وشوې نو صحابه حضور پاک ته شکایت وکړو وی صاحب مونږ به دغه پیوندکاري کوله د نر کجور نه په ښځو کجورو کې نو بار به یې ډېر کم نو تاسو وی مه کوئ مونږه پرېښود نو سږ کال کجوره کمه وشوه نو رسول الله مبارک په ته څه فرمایل وی ګورئ چې تاسو ته زه د دین یو خبره وکړم د شریعت یو خبره وکړم د دین خبره هغې ته وایي چې هغې سره ثواب او د عذاب تعلق د دین خبره هغې چې هغې سره جنت او د دوزخ تعلق د دین خبره هغې چې هغې سره د الله د رضا او د خفګان تعلق نو چې دا درته ویم په هغې عمل کوئ او چې د دنیا د خبرو درته یو خبره وکړم چې ثواب او عذاب پکې نه د الله رضا او خفګان پکې نه جنت او دوزخ سره تعلق نه نو هغې کې تاسو خپل سوچ کوئ او خپل فکر کوئ دا خو د دنیا یو خبره و ما درته وکړله نو تاسو له پکار و چې ما نم تپوس کړی او ما ته ویلي چې صاحب دا د نر دا پیوند چې ولګو دې سره بار ډېر کېږي او که دا پیوند ونه لګو نو بار نه کېږي نو ما به دا بیا خپله واپس اخیستې وه دا د ګوره صحابو زمیندارۍ کړي اوس هم خلک لګیا دي خپلې زمیندارۍ کوي چې زمینداري ونه کوي او ته غنم ونه کرې څوک به څه خوري جوار ونه کرې څوک به څه خوري ګنې ونه کرې نو خلک به څه کوي ټماټر او سبزیان ونه کرې دا به څه کوي نو چې هر کله کرونده ته کوې نو هغې له به نوې نوې طریقې هم جوړوي هغې له به سبق هم وایي خلکو دا د سبقونه ووایي نو دا د قسم قسم تخمونه راووتل نو مخکې تاسو ته پته وه چې جوار ټول به ګنجي چې خلکو به جوار کرل ګنجي جوار به او جرب به 15 منه او 6 منه نه زیات جوار نه اوس پکې نوې تجربې وشوې دا خو د سکول او د کالج برکت دی او د یونیورسټۍ برکت دی نو دا د جرب 20 منه او 15 منه جوار کوي غنم به دومره نو 2 منه 8 منه 8 منه جرب به کول غنم امیکسیپاک غنم به داسې به پکې نور اوس چې پکې نوې تجربې راغلې نو ورشئ د ګنو تخمونه وګورئ د غنمو وګورئ د ټماټرو وګورئ دا وګورئ نو دا مې دې پورې وې چې دا منع نه دي په شریعت کې دا د دنیا دپاره چې یو سړی کوي هغې له به نوې نوې طریقې م ګوري اب هم وله استعمالوي د حضور پاک زمانه کې طب مو خلکو به باقاعده د خلکو علاج کوي اوس ورته ډاکټر وایي هغه زمانه کې به ورته طبیب وایي د حضور پاک زمانه کې به خلکو تجارتونه هم کول هغه زمانه کې به تجارتونه په اوښانو او پاسونو کېده اوس هم تجارت کوي اوس د جزونو په ذریعه کوي او د بحري جزونو په ذریعه کوي مخلوق زیات شو دا مېرونو دې پورې وي چې دنیا کې اوسېږي نو د دنیا د چل او د دنیا د ګرځېدو او د دنیا د اوسېدو دپاره دا څیزونه ضروري دي لیکن دا ټول ارس چا سره تعلق لري دنیا سره که انجینیر دی هغه هم د دنیا سره تعلق دی که ډاکټر دی دا هغه هم د دنیا سره تعلق دی که افسر دی دا هغه هم د دنیا سره تعلق دی د دې ټولو تعلق د دنیا سره اوس اخرت یو ډېر لویه زندګي ده چې هغه د ختمېدو نه د دنیا دا خو به ختمه شي څوک چې راغلی دنیا ته تللی دی زیات جون چېوالی سلو ته څوک نه رسي او یو اتیاو کې د دنیا نه ځي
چې ته کم په کلی کې یو کس به چې د سلو نه به عمر زیات شي لیکن د آخرت زندگی دا د ختمېدو نه ده نو چې څنګه موږ د دنیا د ژوند تیرولو دپاره تاسو ته وایو چې د ډاکټر او د انجینر د دې خلکو ضرورت دی نو د آخرت د ژوند دپاره د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث او د سنتو ضرورت دی دا خو به ډېر کمعقل سړي وي چې هغه د لږ ژوند غم کوي او د ډېر ژوند غم نه کوي دا خو به ډېر کمعقل سړي وي چې هغه د شپې د ملاستې غم کوي او د ورځې ځان له غم نه کوي یا د ورځې د ژوند غم کوي او د شپې نه کوي د دواړو به کوي نو دقه رنګې تاسو موږ به هم د دنیا د ژوند هم فکر کوو چې په دنیا کې موږ د نورو قومونو سره ښه منډه ووو د دنیا ژوند هم زمونږ خشته شي زمونږ پیداوار زیات شي زمونږ تجارت ښه شي زمونږ سیستانان موږ له ښه څیزونه جوړ کړي لیکن موږ به ورسره د آخرت غم هم کوو چې زمونږ آخرت ښه شي یوازې دنیا خو نه ده یوازې دنیا خو انګریز هم کوي یوازې دنیا خو روس هم کوي یوازې دنیا خو چین هم کوي یوازې دنیا خو جاپان هم کوي زمونږ نه ښه لګیا دي لیکن ورسره الله راضي کوي ورسره پیغمبر راضی کول ورسره جنت ګټل او د دوزخ نه بچ کول دا غي د پاره بیا د دین مدرسې نو چې یو بچي دل ته لګي دنیا نه نو انصاف وکړو بل الته مدرسې ته چې دو بچي دی خوا لګي زمینداری او تجارت او سکول او کاروبار ته او یونیورسيټي ته نو دو اخوا لګي دا انصاف دی او که دا انصاف نشي کوله نو خیر دی چې سلور پنځه بچی دی نو یو پکې مدرسې ته د یو نه حافظ جوړ کا د یو نه عالم جوړ کا او قسم په خدای قسم مې راته خوا چې دا عالم جوړ شي دا بسوکی دا به د رسول الله وارث دی دا د پیغمبر وارث شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې انما العلماء ورثه الانبیاء دا د ترمذی او دا ابن ماجه او د غنو کتابونو حدیث ته چې څومره عالمان دي دا د پیغمبرانو وارثان پیغمبر سپری خري وارث څه وای وارث دیتا وای چې پلار مرشي او په شریعت او چې هغه سپری هغه په قبضه کې والے هغه وارث وای نو پیغمبر سپری خري رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس او حضرت عائشہ صدیقہ دی وی ما ترک درہما ولا دینار اس سے ندی پرش نتی روپے پاتے دا نتی اشرفے پاتے را نتی درہم پاتے دا اس سمجھ کم ازمکا چه پاتے و دا حضور پاک پا جہاد کے دا بنو نظیر وغیرہ نو اغا صدقہ دا مسلمانان و اغی کی میراث تا چلے دا اغا دا بیت المال و پیغمبر اس پردی ایس شیئے ندی پریش یو قچرت پاتے و بغل بیزان چه کل وفات شو قچرہ و یو سپین قچرہ و باغی بے سفر کو اتے پاتے و لیکن اغا قچرہ دا سیوتی لکلی دی پا دغه کې دا کتاب د معجزاتو کې هغه خصائص کبرا کې چې کله هغه د حضور پاک وفات شو نو قچرې سترګو نه اوښ کې روانې وې بېدې نو په مدینه منوره کې یو شار پیو هغې له لاړه نو ځان یې پکې وغورځاو سر یې لاندې کړ خپې پورته او ځان یې پخپله مړ کہ حضور پاک پا بما سورلی کولا داغنا پس پا بما سورلی سوک کے اس سمنو پاک کہ کم سشیو چا سارا اغداغو کہ کم پیالے کی بے اوبس کلی ڈوڑے بے پکی خوانا اغا قدرت انس سرا چا سارا بلشی چا سارا تورا چا سارا صادر چا داز بازی صحابو دا تبارک دا پاردان سارا ساتر سی پریخی دی رسول اللہ مبارک فرمائی ترکت فیکم امرین دو سیزون میں پریخی زمان میراث و طریقہ دو سیزون دی لن تدویلو ما تمسکتم بہما یہ ترسوم بے منگولی لگولی گمراہان بنشے اسشے دے کتاب اللہ و سنتی یو دا اللہ کتاب او یو زمان سنت دا پیغمبر ندغ پاتی نو چی دا سب پا قبضہ کے والی نوارس شکر حضرت ابو هريره رضی الله عنه د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځیده او چغې وانه وی اے خلکا لګیا یې دلته تاسو تجارتونه کوي او په جمعات کې د رسول الله مبارک میراث تقسیموي
خلکو ټولو جومات ته رامنډه کړي ځکه چې میراث یادی نو خلکو میراث مال دولت ته وایي چې رالل نو نه مال شته نه دولت شته نه درهم شته نه دینار هلته درس دی هلته درس دی هلته درس دی ابو هریره دا د موږ سره راوست دلته خو میراث نشته هغه ورته وایي دغه د پیغمبر قرآن چې ښودلی کېږي او د پیغمبر نه پاتې حدیث چې ښودلی کېږي دا د حضور پاک میراث دی نو ګوره زما وروڼو تاجران د تاجرانو وارثان د مشرانو زمیدار د مشرانو زمیدارانو وارثان دي او علما د چا وارثان دي د حضور پاک وارثان لویه مرتبه لري قسم دا دې دپاره وایم چې ستاسو په زړه کې د علم او د عالم هغه فضیلت په زړه کې راشي او په خپلو بچو تاسو علم چې قرآن شریف اعلان کړی دی قرآن شریف قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل او آیا دی خلقو تا اے زما محبوبه دیتا ہوا اعلان ورتا ہوا تا پوستے ہو هل يستوي الذين طالبان پا دی پویگی استفام انکاری دی آیا علم والا عالمان او امیان دا برابر دی دا تپوس ته د خلکو نه په خپله وکړه دا داسې سوال دی چې را دې جواب دوی په خپله درکوي هر سړی په دې پوه دی چې پوه او ناپوه برابر دی په دې خو هر سړی پوه دی یو سړی دی هغه پنچري دی او په موټرو کې پنچر اچوي یو بل غټ خان دی د موټر خاوند دی خو هغه د پنچر چل نه ورځي وایه که نه دا موټر دا خان دی پنچري د محتاجه دی که نه دی دی روان دی او الته گاڑی ورته پنچر شو سټپنی ورسره نشته دی به د پنچري ته وایي راشه ماله پنچر هغه ورته وایي چې زه نشم ماله چل نه راځي یا په مشین کې هوا نشته دی به دقسې ځان ته لمن وایي او ولاړ دی محتاجه شو هغه ته یو اس والا دی غوی والا دی او نالې ختم شوی دی دی نالبند ته محتاجه دی چې ماله په دې کې نال یو غټ خان دی او غټ نواب دی او بجلی خراب شوه د بجلی چې کوم پوی دی هغه ته محتاج دی الله راشه که نه یا مړه ګرمي ده که نه ماشومان ټول جاړي بجلی بنده ده شابه راشه مهرباني وکړه سلو په ځای 500 واله دقه رنګې زما وروڼو په دې هر سړی پوی دی انما یتذکر اولو الالباب الله فرمایي وایي عقلمند سړی په دې پوهېږي چې عالم او امی برابر نه دی نو چې څوک وایي چې نه دا مولا او امی خو برابر دا مولا خو غوره نه دی نو دا عقلمند بیا نه دی قرآن شریف فرمایي دا بې عقله دی دا هوښیار نه دی او دا قمقل دی نو په خپل بچي چې بچیانو باندې یو بچي باندې علم وکړي په خدای قسم مې راته وخوړ خدای به دنیا هم ورکوي او خدای به آخرت هم ورکوي دا پکې نشته چې ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ خو د الله په خوښه کې ده هغه انسان چې هغه خدای سره دشمني کوي او بوتانو ته سجدې لګوي هغه خلک چې خدای د سره مني نه چینیان او روسیان هغه خلک چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي دا خو الله ته کنزل دي هغې له خدای ډوډۍ ورکړه نو چې څوک د خدای قرآن او د پیغمبر حدیثو ته ناست دي نو هغې له به ډوډۍ ورکوي او که به نه زمونږ د دین یو ډېر لوی ستوری تیر شوی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مشرانو شاګردانو کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه اصل خپل نوم یعقوب و یعقوب ابو یوسف کونیه په هغې مشهور مخکې د څه چل کا مور یې کونډه وه نو مور بوت او رنګ سازانو سره دیره کو چې دې رنګ سازي زده کړي د رنګونو چال او اوټل کې نوکر که هغه زمانه کې به اوټلو کې خلکو ډوډۍ خوړو پی لسی به یې څښله د چای رواج پکې نه اوټل ته به خلک لاړل نو پی به یې پکې څښل او یا به یې لسی څښله یا به یې شوملې څښل نو ده به دواړه کاره کول هم به رنګساز سره کار کو هم به اوټل کې دا کار یو ځل حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ګیلاس پی راوړو نو هغه خیر اوږده واقعه دا راته نه وی خو په هغې امام صاحب ډېر خوشحاله شوی و دعا یې ورته کړې
نو یو ځل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته راغی. امام صاحب د خپل زمانه لوی عالم و. دا د غټو علماو نه ثابته ده، د ډېرو علماو نه ثابته ده. لوی شخصیت او ډېر طالبان به ورسره ناستو. په هغه زمانه کې به چا د حدیثو درسونه کول، حدیث به ښوول، او چا به د فقهي مسایلو درسونه کول. حدیثو درسونه به یې نه کول، هغوی به د قرآن او د سنت نه مسلې راایستلې او طالبان به ناستو، په هغې به بحثونه کول، ابه یې لیکل. چا به دواړه کاره کول. نو په امام صاحب دا خبره غالبه وه چې د سره به خپل شاګردان ناستو او د قیدو مطابق اصول فقه ورته وایي، د هغې مطابق به د قرآن او د سنت نه مسلې راایستې او به یې لیکل. د 40 نه واله تر 50 کسانو پورې دا کمیټي به ناسته وه. امام ابو یوسف، امام ظفر حسن ابن زیاد، امام محمد ابن حسن شیبانی، دا لوی لوی غرونه به ورسره ناستو او په دې به بحثونه. په خپله زمانه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د هغه شاګردانو د قرآن او د سنت نه 12 لکه مسلې راایستلې. 12 لکه ناستو ورسره شاګردان بحث شروع دی. دا د قرآن آیت د دې نه دا مسله راوړي، عبارت النص دا ته معلومیږي په اشارت النص، دا ته معلومیږي په دلالت النص. اب لیکل کېدل دا یعقوب چې ابو یوسف ته رسته جوړ شوی دی راغی کېناسته، دله اخوان ورک. هلکه زه ټولو اوس په هوټل کې خلکو ته پیک دم او جامې مې د کینګولې ډکې او ټولو لګیم رنګ سازي زده کوم. دا څه کوم؟ دا د طالبانو مولیانو سره ولې نه کښېنم چې د خدای قرآن زده کړم او د قرآن مسلې زده کړم او د پیغمبر مبارک حدیث زده کړم او د هغې مسلې زده کړم. بس هغه کاروبار یې پرېښود او امام صاحب سره طالب شو. ناست هوښیار خو ډېر علم لږ ورې هوښیار سړی خوند کوي. په کې ما زموږ چې کوم بچې بیکاره یې نو موږ وایو هلکه دا به د خدای دین ته وبخو. اسکول نه شي ویلی که او په اتم جماعت کې 20 ځله ډغره خوړلې، پیل کېږي او پیل کېږي، پیل کېږي او پیل کېږي، او یا سکول د سره وی نه وي نوی سکول هغه بیکاره غوندې شوی وي. نو وایي زه مړی دا به مدرسې ته وبخو، دا به مولیان. ما ته یو ځل یو سړی وي، دا ډېرې زمانې خبره ده، ما ته وي مولوي صاحب بس یو بچی خو مې د خدای قرآن ته وبخه. مې شکر الحمدلله ډېره ښه. څه کوي؟ وایي بس چې قرآن یاد کړي او حافظ شي. مې ډېره ښه، حفظ ډېر ښه شی دی، خو دا مهرباني وکړه چې بیا د حفظ نه پس پرې علم وکړه چې د قرآن او د سنت عالم شي. نو دا چې سړی ملامت غوندي دا سټ ګرای، دا غټ سټ و هغې داسې وګره. وی علم خو جي نه شي کولی، قرآن به یاد کړي. مې ولې؟ وی روند دی که نه په دواړو سترګو. ما چې کوم روغ دی هغه د یونسټو ته ولېږه، او چې کوم په دواړو سترګو نابینا دی نو هغه د مدرسې ته ولېږه او په ما احسان لا بیل کې چې ما زوی په مدرسه کې داخل کړه. ما خیر په کار خو دا وه چې یو روغ دی رالېږلی چې علم. نو دا خو دې ځان خلاص که او ښځه دې خلاصه کړه چې څه بوله خدمت کو. راشه مدرسې ته بولېږو، حافظ صاحب پیشه او خدمت یې پیشه او جامع یې پیشه. خو ما وی فکر مه کوه زموږ لاندم قبول دی چې ته خدمت نه شي کولی راولېږه هم زموږ قبول دی. بلکل کم چې په سترګو ړوند دی او نابینا دی او د قرآن حافظ شو، د هغه نه هم خدای ملغلره جوړ چې داسې ړوند دی او قرآن یې نه یاد، نو دی په فوټپاتونو ګرځي او خلکو ته یې لاس نیولي او سوالونه کوي. خیر غواړي خیر. او چې حافظ شو نو صاحب طالبان د مخکې وروستو منډې وي، پروټوکول ورته میلوي چې دی راپاسي، څوک وله لوټه رازغلی، څوک یو سلخانې ته بوځي، څوک وله کاغذ رازغلی، څوک وله اوبه رازغلی. د قرآن د برکت نه هغه له خدای یو مرتبه ورکړي. نو دا چې کوم کنډمي که نه کنډم او دا بیکاره پرځی او دا په ګاډي کې 100 ځله سولېدلې ډیبرې، نو هغه موږ له مدرسې ته راولېږي. هلکه هغه خو ټول دننه هغه چې کوم رخونه دی هغه یې والي دي،
اخو نټ باندې نه کلکېږي اخو سولېدلې دي پرې نو موږ نه راولېږي دا په مدرسه کې هغه خو سبق نه وایي د سکول وی نه وایم پلار ته وایي هغه لوپري د سبق نه وایم د مدرسه او یا پاتم جمعات کې یو ځل نه څو ځله ډغرې خوړلې او پیل شوی غریب په ټک نه پوهېږي وی دا مدرسې ته مې وبخه او سبا وایي دا ابا موږ احسان بیا راړی ته به وایې دا ماله جنت ګټي او یا ماله فایده راکړي خیر هر څه چې که کنډم هم دی او کار سره مدرسې ته راولېږي که علم زده نه کي نو کم از کم د علماو سره او د طالبانو خادم خو به خدای پاک جوړ نو ابو یوسف کېناسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره علم زده کوم مور ته یو ځل تپوس دی خو شاګرد دی شاګرد له استاد ماښام ماسخوتن لږې پیسې ورکوي چې دې اړونه وای نو ماښام ماسخوتن به لږې 200 روپۍ به ولا استاد ورکول به مور راوړل نو دې خو امام صاحب سره کېناست نو چې کور ته ماسخوتن ماښام څوره دی لاړ نو مور ته تپوس کې ابو یوسف یعقوب هغه استاد یې پیسې نه راکړي ته اوس هم سویمه ورځ ده ماله پیسې نه راکړې تش جیب دی او تش جیب راځي نو دی غلی دی هوښیار چې که مور ته ویم چې ما خو استاد جي سره سبق شروع کړی هغه اوټل او رنګ سازي مې پرېښې نو مور به مې غوسه شي که ورته ویم چې ما له هغه استاد نه راکوي دروغ ورته ویم نو استاد پسې ځي نو دی چپ غږی نه سبا ته بیا مور تپوس وکړو چپ دی بس مور پرې پوه شوه چې دا زما بچی جوړ هغه استادي شاګردي پرېښې ده او بل طرف ته تللی نو چې بل استاد ډېر څنګه راووت د کور نه نو مور ورپسې برقه په سر پټه راووت دې ته مور ورپسې پټه را روانه نو دې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام صاحب مدرسه به ورته وایي مدرسې ته راننه درسګاه چې مور راغله او ما خو یې که نه چې زما دې زوی لاره بدله کړې دا خو دا هوټل کار هم پرېښی دی او رنګسازي هم پرېښی دا خو دې مولیانو سره کېناست اوزګار خیلو سره مونږ خلک دې مولیانو ته اوزګار خیلو سره کېناست قسم دی که زمونږ د کار نه خبر شوی توبې مخبر دی زمونږ نه ورځ اوزګار یو موږ شپه اوزګار یو ډمې زوی ته چل خو د ګډا نو هغه زوی دی اخوا دېخوا ټول چل یې سم نه زده کوه نو ډمه ورته وایي سم شه ګنې په داسې غم به دې واړم چې تر مرګه پورې به دې خلاص نه شي نه شپه او نه ورځ نو چا ورته وایي دا څه غم دی وی تعلیم کوم دی به د ورځې به هم کتاب ګوري استاد ته به ناست دی او د شپې به هم ګونټې ماتې کړي او کتاب ته به ناست دی هغه زمانه اوس معامله بدله اوس زمونږ طالبان هم ټول نیټ والا طالبان جوړ شي فیسبوک والا طالبان قسم دې هر څه بدل شو دې غټ موبایل دونه غټه فتنه جوړه کړې چې د حد هغه طالبان اوس نشته چې پخوا به کوم طالبان ګونټې به ماتې کړې وې لوړې به پراتو کتاب زموږ باباجي سره بو کنه مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه صاحب د مشران نه تاسو کې غټ پټکی به وانی او کتاب به په بالغ خو دی او لوړې به پراتو او دا ګونټې به ماتې کړې وې او خو کتاب به کته ټول شپه به کتابونه کته زموږ جمعات کې طالبانو نو ما وته وی طالبانو به کتاب کته ما ویل کا تاسو طالبانو د خلکو ته نه وای چې جمع منزل راځي خلق منزله کم راځي وی خدای دا شتم را نه وای دا وی چې نور راواله خلکو ته وای مې ولی وی موږ د کتاب وباس چې یوم نه راځي چې موږ خپل سبق ته ناس یو او خپل کتاب وای جمعات کې طالب لګیو او ګونټه دا مټه ماتې کړې دي او پټکې په سر دی کتاب تعالی وړې پروت دی او دیوا باندې به خلکو قسم دي کتابونه کتل ما تاسو یاد دي ظفر لالا ډیوټ په د لرګي او ډیوټ په پاغه د پاسه به ډیوا پرتاو او د شړشم تیل به پکې بلیدل دا ډیوټونه به نو ډیوې ځان ته خو دې دا او دې کتاب ګوري نه غانه پټکی اوره نشته دې اورا نشته
هغې سره پوره رڼا شوه ټول جومات کې چې رڼا شوه بس د زر کتاب بند کړ او ملګرو پسې منډې کړې هله شب لیلة القدر شپه ده شب زر را پاسېږې او د سونو کې لیلة القدر د ټول جومات رڼا یې خدای دې بې خو بس پټ کړي ورغلي داسې سبقونه به خلکو وي پخوا ټوله شپه به کتاب ته به پراتو یو طالب و نو هغه به چغې والی هغه به وی خدای حضرت خضر را باندې پیش خدای حضرت خضر را باندې پیش کې چې ما ته دوا وکړي خدای رانه عالم جوړ نو خو حضرت خضر سوزګار نه لري چې تا پسې ګرځي او دواګانې درته کوي نو بس چې خوند یې ونه کړو نو بس دا ګونټې ماتې کړې دا سنګلې ماتې کړې بس پروت و نو په عربۍ کې د دواړو مرفقین چې ورته وي دا سنګلې دې ته هم خضرین دی یو نوم دی خضرین نو چې ورې ورته وړبم وی څوک یې وی حضرت خضر یم دروازه کولاو که چې دوا راته وکړم چې خدای دې مولا کړي وی تا ته مې حاجت نشته ته یو خضر یې ماله خدای دوه خضرین راکړي دوه کونډې دي ما ماتې کړې مې د خپل کتاب پوره نو پخوا به خلکو خفه کېدل به جومات ته چې به څوک رالل عوام او ټخ ټوخ به یې کو قسم دې خفه کېدل یو بابا به راته جومات ته بابا ساده سړی و چغې به یې والې وې خدای جبریل را پیښ کړي چې ما جنت ته بوځي ساده سړی و سادهګان خوش ته یا خدای جبریل را پیښ کړي چې ما جنت ته بوځي طالبان ورته بابا جی جبریل دی له نه دی پیدا چې تا د مټه جنت ته بوځي دی په دا ډېرې قصې پسې دي مرګ به راځي ځنکدن به راځي قبر به راځي وروسته به حساب کتاب کېږي خو خیر بابا نه پوهېده خدای جبریل پیښ کړي په ما چې د مټه مې ونیسي او ما جنت ته بوځي طالبان وایي د دې بابا نه خو موږ په اور کې ولاړ ټول ورځ راشي په نیمه شپه ګوټ کې ناست یو جبریل ته چغې وې مونږ کتاب ګورو که ستا د جبریل چغې به دا څه په جنجال اورېدل نو طالبان خو لږ بعضې وخت کې مست یو طالب کوټې ته د جومات وخته او پړې راوې ځان کره سه وی بابا وی ها وی جبریل ما تا دوا قبول شوې ده او بار روزه چې جنت ته دې بوځم بابا جی خوشاله شي دوا قبول ده بارې غر وی کم ځای وی بار په کوټه ما وی دا رسې مې درښکته کړه دې غاړې ته واچ خو ګور یو چک بدر کوم جنت فردوس کې بناس بابا جی ساده سړی ورسې غاړې ته واچ چې طالب بار پړې راخ کو دې میاس کې وایزان کا او بابا جی دا ټوپونه او د لته شورو او غوبل جوړ کړه جبرئیل خدای خاطر وکمرم الا سامي وتعالى مريم خپشوا الا بس جنت میں نه دی پکار مرما تا چې وی جنت ته خو وځي کنه نه کنه د خدای خاطر او جنت په نه پکار خما پرې طالب پړیو ګورو چې پوه شو چې سړی اوس مې پړیو ګورو د منډ کړه کور ته پړیو پس راځي شي په دروازه ورنه نو خزه ته ویله دروازه بند ک جبرئیل راغلی خلک جنت ته خېږي نو طالبان به په دې خفه کېدل نو ما ورته وی دي خلکو ته وایي چې دا خلک منزل راځي طالبان وي خدای دې په دا شته ملک کې چې یو را نشي هلکه ولې نو دا موږ د کتاب و بس داسې کتاب به خلکو کتل بابا جی زمو شاه اعظم علي صاحب خدای دې وبخښي په قبر انوار نازل ما ته وی یو کتاب په بونیر کې یو مولا سره په بونیر کې یو مولا سره یو کتاب وی هغه کتاب بل چا سره نو زه د تورنګزونه بونیر ته پیاده لاړم او په خوا به دا خلک تل ګورې پیر بابا نه وتل پیاده به تل او په سیکلو خو به ډېر خلک تل په اختر کې به درې او څلور او پنځه او دې شو په سیکلو به سواره شو او بونیر ته به موږ د یادو خبرې خیر وی پیاده لاړم بونیر ته ځان سره مې قلم مشوړی واخیسته پخوا دا نو پینونه نو قلم او مشوړی به وسی به پکې به چول او ځان سره مې کاغذونه واخیستل چې دا کتاب مې په حوالې لیدلی دی خو کتاب دی او چا راته وی چې مولا سره دی نو دا کتاب به زه حاصل کم نو زه به اولی کم دو څلور ورځې کې نو راځم فوټو سټیټ ونو وی چې لاړم هغه بونیر ته ورسېدم ستړی ماښام مولوي صاحب ته مې زه اشنا غر نه راغلی یم چې څه دې علاقې دی څه پسې دغسې تا سره پلان کې کتاب دی نو ما قلم مشواڼی او کاغذ راوړی دی هلک راوباسه نو زه به یې ته ولیکم تاله به خپل کتاب درکړم وی ما ته وی چې ملا دلته کښېنه ډوډۍ راله راوړې ته څه وچه ډوډۍ غریب یو
او شپه او کسار به خبرې کوم وې شپه مې وکړه ډېر ستړی وم نو یې سار وختي هغه ملا صاحب راغی کتاب یې راوړ وې ما ته وې دا کتاب یادې ما وې او وې دا څه کار دی چې زما سره نور کتابونه شته او دا دي او زما په بچو کې څوک عالم نشته بس دا کتاب ستا شو ځان سره یوست یاره وې ډېر زیات خوشحاله شوم وې د هغه ځای نه بیا پیاده را روان شوم دلته تورنګزو ته راتلم نو یې ځای په ځای به ناستم هغه کتاب به مې کته چې ستړی به شم کې به ناستم کتاب به مې کته وې تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې وکته کتاب مې یادم کو پیاده مې راورسېدم داسې به خلک د پیکان مې کتلی وم حج له د شیخ صاحب سره شیخ الحدیث مولانا سنجار شهید رحمت الله علیه سره او د عبدالله ابن سبیل هغه وخت رئیس الحرمین او د حرم شریف امام مشر دا هغه ملاقات لري زما سره احمد جی صاحب خدای دې وبخي او شیخ صاحب خیر هغه وګدا قصه ده هغه زموږ د شیخ صاحب ډېر زیات عزت بیا کتابونه مونږ لو لیکل شیخ صاحب ته وی تعالی مې دا کتاب د سرشته وی یو دا شته وینا دا شته وینا ماغلم کتابونه لیکل پکاراس ما ته وی تاسو سره مجموعه الفتاوا د حافظ ابن تیمیه شته معنا مغنی د ابن قدامه شته معنا مال غو لیکل سورا بجی صاحب له صدا سے وړي رساله وی دا کاغذ والے او دلته یو مکتبه ده الته ورشه نو تاسو ته دا کتابونه ویدل ډېر چې دلانه شیخ صاحب کتابونه یو پیټه او زما هغه کتابونه چې مجموعه الفتاوا و درس جلد ده او مغنی د ابن قدامه دیار 14 جلد ده خدای دا خیر نو مړه تاسو یقینو کې دا زم الحمدلله د حدیث درس کو مالا دواړه کتابونه پوره نه دي کتلې چې پړونګو زمانو کې چې بکم جد ته ضرورت شاو به مکتل او تاسو ته اوس د بوزم خپل مکتبې له لراله دا ټول کتابونه زموږ باباجي کتلې دي دا اول نه اخره پورې ما ته به وی داسې کتابونه دی وروړي چې در په پکاتو مړ او دلیل سره چې کتلې دي هغه چې په کم کتاب کې کوم ناشنا مسله ولیدا نو هغه به په سر ورق باندې داغه اشاره نقل کوله هر کتاب راشه د مغنی ابن قدامه هم خیم او مجموعه الفتاوا در تخیل په هر جلد کې په سر کې لیکل کړي دا شوق صاحب دا علماء شوق د طالبانو شوق اوس هغه شي نشته هغه کتاب کتل کم دي طالبي کم ده خلق په علم پس په علماء پس طالبان ګرځیدل 14 کال او شل کال به طالبي کولا سلور 15 کال به په منطقونو پس په سوات او په کوستانونو کې ګرځیدل د فن مولا پس به خلق ګرځیدل بهر کې زمارونو خبره خلره لاړه او دې پورې مې خبره کولا چې علم داسې شعر چې څوک دیوزګاریږي نه نو خلق دی علماء توزګار خیل وي چې صحیح علم توزګار خیل نشته نو چې مور رااله د ابو یوسف امام صاحب سره ناس سبب نه کوي نو بس مور له سترګې سره چې خدای دا خو دیوزګار خیل سره کینا دی بس کوي امام صاحب باندې چغراو وستا فلان کی نعمان نو ابو حنیفه باندې مشهور او ارزم قصوت مناسب مولانا صاحب ورسچو زما د ازوی د ځان سره کې نور د خېټ او خې نه دی وس خدای ته وګوره زما د ازوی پرې کې دې څه اونرز دکې امام صاحب ډېر خیال وې ته په سو نرز دکې وې دې ګور هوټل کې کار کې او رنګ سازي دکې چې مال 2 روپے ګټي اونر په دکې نو تا ځان سره کې نور دې نو زه خو محتاج خدای د امام صاحب ډېر خیال او سه وته وې زه وته اونر خېب کا ما ته پرې د وته ونر خیم کنه جمعات کې ناس ته خوري په صفاو جامو کې پوټل کې پسکه او رنگساز سره سکه جامې بیٹورې درغونو ډکې هوټل کې خلکو ته پیګ دی خلکو ته ډوډۍ دی ما سره پرې د جمعات کې پاکو جامو کې بناستي ثواب به کېږي او زه وته خشته ونر خیم وې ته وته سو نر خیم وې زه وته داسې ونر خیم چې بیا به د پستو د چلغوزو د بادامو او د غوزان او الواګانې او پالودې خوري الواګانې به خوري یاره د الوا دا نوم چې سړی ووري کنه د خدای شان د خله کې فورا لاړې راشي نو د ابو یوسف مور چې د الوا نوم وورید کنه نو دا اونر به کله زده کوي دی ونه وی چې دا سونر دی
دی ونه وی چې څه هنر دی وی دا به کله زده کوي هلته پکې حلوا راله که زه د خپلو طالبانو ته اکثر دا یو ټکې وایم دویم ګوره او تاسو هم حلوا مونږ پورې تړلې ده وی د مولیانو حلوا خوښه هلکه زمونږ خوښه ده بلکل ستا نه ده خوښه ده تاسو چې ته حلوا په ډېرانو غورځول په واده کې چې حلوا پخه شي یو دیګه نو څلور پنځه مولیان یو پلیټ هغوی باقي ټول تاسو خورئ او بدنامه پې مولیا کړی مولا حلوا مولا حلوا مولا حلوا بلکل دې باندې موږ فخر کوو موږ په دې نه خفه کېږو څوک ویله که پلانکي مولا حلوا خور حلوا خور قسم دې زه پې خوشحاله ما ته چې څوک دا وایي ولې پې زه خوشحالېږم ځکه حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل د حضور پاک حلوا خوښه و شات یې خوښه نو که ما ته څوک شات خور وایي چې شات خورئ زه پې فخر کوم او که ما ته څوک حلوا خور وایي زه پې فخر کوم زما د پیغمبر مبارک خوښه او زما خوښه ده دې کې څه دی ما یو ځل یو ځای کې وي ما لکه مونږ چې حلوا خورو زمونږ ثواب کېږي تاسو چې خورئ ثواب هم نه کېږي یو بابا بیا ما ته ویل دې څه مطلب ځان ته تر ښځو وانه یو حلوا را ستا ثواب کېږي ولې ستا را د مکې نه راغلې ده هم دې دیګ کې پخ شوی مې بابا جي ته چې خورئ نو د سویټ ډش په نیت یې خورئ چې خېټه پې ډکه کړم او خوراک پې عذاب زه چې خورم د رسول الله مبارک په خوښۍ خورم چې د هغه خوښه نو ما له پې خدای اجر درکړي تا له پې خدای اجر نه درکړي نو د ابو یوسف مور چې د حلوا نوم واورئ نو دا هنر به کله زده کوي وایي لږ صبر وکړه دا خو داسې په اسانه نه کېږي خو نن دې راوسته او دغه دی دا او هنر به زده کوي ورونو خبره اوږده ده خو هغې هلک یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف جوړ امام یعقوب او څوک ته جوړ شو د هارون الرشید بادشاہ چیف جسټس ته جوړ شو قاضي القضات دا نن چې کوم ستاسو چیف جسټس دی وزیر اعظم هم تیاریږي او صدر هم تیاریږي او ټول خلک تیاریږي ولې مشر قاضي دی فیصله کوي پولیس او فوج هم تیاریږي دقسې چیف جسټس ته خدای پاک جوړ دا ابو یوسف علم هم حاصل شو اخرت هم خش دنیا هم خی نو یو ځل ابو یوسف لا خپل لنګري هارون رشید لا خپل لنګري حلوا پخ کړی بادشاہ له چې پخې خو خان وي پکې قسم قسم چکې مکې او داسې زونه بدونه چول نو چې دی ولا راوړل نو هغه دا څه شی دی وی دا لنګري ستا دپاره قیمتي ښکلې حلوا جوړه کړه وی په دې به زه څه شم دا قاضي صاحب له یاوس ابو یوسف چې هغې وخوري او د هغه دماغ پې مضبوط شي چې د دین خدمت وکړي ګوره د علم د علماو قدر و دې خلکو سره مونږ خو چې کم شي زمونږ نه پاتې شي نو مونږ مولا للیږي چې کم شي مونږ نه خورو استاد جي مولانا شرف علي صاحب لیکي تحصیل المواعظ هغه یو مولا یو جومات کې دی راو یو ماشوم ولا کیر راو هغه دا ماشوم د هغې کور و چې د مولا په دې جومات کې بلا وخت تېر کړی خو د دوی د کور نه ولا چې تنوړی نه وه ما مولا هغه ماشوم ته ویل لکه ما خو بلا کلونه دلته تېر کړه ستاسو د کور نه خو ماله چې تنوړی نه ده راغلی دا نن دې دا کیر سینګ راوړ په لومبي ځل نن دې سینګ راوړ نو دا ماشومان رښتیا وایي دروغ نه وایي چې درې ماشوم ته یې ورشه پلار ته اواز کا نه پلار ورته وایي غږ ورته مه کوه ورته وایي کور نشته نو چې ماشوم راشي وی پلار مې وایي چې ورته ووایه چې کور نشته هغه رښتیا وایي نه هغه ماشوم ورته څه وایي وایي دا سپي جوټه کړی و نو مور مې وایي استاد جیله یاوسته ګوره یو خبره به راته وکړم هسې که د یو ملا سره روان یو کنځل ورته کوې نو ګناه ده خو که د علم په بنیاد ورته سپک ګورئ د علم په بنیاد چې مړه دا مولا پکې لاسي مړه دا علم پکې لاسي ګورې شامي وګورئ دا قایدو کتاب یې وګورئ دا کافر دی د علم ته سپک وکتل علم د قرآن او د سنت نوم دی نو قرآن او سنت ته چې سپک ګوري دا د ایمان نه خلاص دی دا کافر شو د علم په بنیاد په چاته سپک نه ګوري چې دا بنیاد دا علم دا مدرسې دا مولیان چې دا ټکي دی وي د ایمان نه خلاص شو
اسې کدی وسره ذاتی نه لګي او ذاتی وسره په پوله پټي جګړه نه هم سپک وته مګوره خو که بیا هم څه خبر کې نو فاسق بشي کافر کېږي معنا او چې ته د علم توهین کې او عالم من حيث العالم توهین کې دی معنا خلاص نو هغه مولا صاحب هغه پلیټ چت کو دیوال لهرو بغ د خدای دې به خو باسا چې سپی جوټه کې نو مال راوړای ز سپی نو ماشوم چغې جوړ د ما پلیټې مات کو د ما کاسه مات کړه لوی چغې جوړ کړه د محلي خلک کې د اسب په جمعات کې چغې جوړ دي خدای دې به خو باسا خلک سلام شور دې جوړ کړه کاسه بدل پیسې درکم وی چغې جوړ کړه مالم د سپی جوټه راوړل نو ماشوم متسوي وی نه وی د ما کاسه دې مات کړه پیسې بدرکم نو وی په دې کاسه کې حضرت پښوګانو ته ډوډۍ ماتو نو معنا اشرف علي صاحب لیکلي چې قاسم قیمتي خوراک کم قیمت دا شی باندې کم شی در باندې خو لګي نو هغه عالم لوړه تعلیم لوړه په خدای قسم خدای به دې پر رزق کې برکت اچي اکثر د خلکو تیم دا طالبان په دې جمعات کې ډیره کې او د خپل مینه او په محبت دوی له ډوډۍ راوړي ډیر خلک جمعات کې طالبان ته سپېمې تروي کې نه پریری الکه ولې نه پریری د خدای نه یک بخت رکاوټ ما جوړېګا دیکھو پیغمبر حدیث تک قرآن تک نو استاد پیغمبر حدیث او قرآن سره نبی نه نشته دا پردی بچي ستا بچي شو چې ستا په ډوډۍ دی د پیغمبر حدیث تک عالم شي طالب خدای اجر ده او خپ مینا ولا راوړه روټه ته ګوره چې پرې د خدای برکت پیدا کوي او کو برکت نه پیدا خدای به روزه کې برکت پیدا شکر زمون په کلی کې تورنګ ځای شي وطمان ځای شي کومر ځای شي کرازړ شي کدا مېری باندې جلو ډېرې ودا علاقې شي خلک د علماء او طالبانو سره مینه ساتي او په خپل طالبان غواړي په جماعتونو کې دی راغی او تاسو په غلګ ډوډۍ باندې خدای پاک بلا طالبان الله پاک عالمان جوړ دا دې پته برته قیامت په میدان کې لګي ان شاء الله نو ابو یوسف له هغه الوا لګل او قاضي ابو یوسف سره دغه وخت کې مور راځه چې لوی څنګه وړاله نو هغه مور لور کې مور دوخه وې دا سړي وې مور هغه د مو استاد ابو حنیفه چې د تویل هغه نرم زده کړی دی اوس خورا د بادام او د پستو د چکو د الوا کړ نو مور یې وچاله ډېر یې وچاله وې ابو یوسف بچي خدای دې استاد ابو حنیفه په قبر انوار نازل دا سی ونری د تاخو چې د بادشاہ خوا کې نسته دا سی ونری د تاخو چې ټول دنیا د قدر کوي دا سی ونری د تاخو چې الله ته او رسول اخرت دې د خپل کا قران او سنت دې درته خو ده دا سی ونری د تاخو چې ستاسو برکت نه دې مونږ لواګانې خو زمون قدر دی او که زما والے ونر دې ذکرې نو هوټل کې ناس خلکو د وای ډوډۍ اوس وا پرنګ سازه کې ودې ډوډۍ جامې شنه او تورې بده نورونو د دنیا قدرم پکې دی عزتم پکې او د دنیا پنیت بنه کوي دا مدي پوری وي چې ډوډۍ به خدای درکړي او لوی خبردار چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عالم او د امی په میانس کې 1500 درجه فرق دی به خدای پاک دونه اوچته يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات مسلمان به خدای چتای د کافر په مقابله کې او بیا عالمان به په مسلمانانو کې خدای پاک په لوړو درجو باندې کېنه کې خیر ان شاء الله نو دا مې دې پورې درته وایي چې دا زموږ د داخلور وزیری د مدرسو نو تاسو به خیر ان شاء الله یو بچي علم ته ما تاسو ته مې موقع ما دا بیان سو کوي یو بچي علم توقف کې یو بچي قران توقف کې حافظانه جوړ کې خدا د عالمانه جوړ علم پیو کې په بچو باندې او په ډوډۍ مې یاري دا بستا د پاره ملغلر کني کون عالما او متعلما عالم شه یا شاګرد جوړ شه کني خادم جوړ شه طالبانو خدمت کوا د طالبانو خدمت کوا په جمعات کې طالبانو روټه راوړه مینا ور سره کوا محبت ور سره کوا نیت دا کوا چې دې زما د خپل پیغمبر دین زده کړي راوړل شوی دین او د خدای دین زده کړي ولا تکون رابعا سلورم ما جوړېګا برباد بشي دا سو خبره مې تاسو کې الله زموږ تاسو په بچو او په نوسو کې عالمان او حافظان پیدا دا یو مرګري دی
سید الله جان صاحب د شاه صاحب د امیر آباد داغه نو سید سلمان خان اکسیډنټ کې زخمی دي الله دې وتا روح صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي امین جان دې زمونږ امین جان د زوی دي دغه اپریشن دی او دا کونډه کې سفر راغلی دی الله دې ولا روح صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي زمونږ ما یو بل شاګرد دی دا کوهاټ داغه پلار په درې ځله په کولمو کې داغه اپریشن شو اپریشن یې ناکام کېږي هغه ته هم دعا کوو چې الله تعالی والا پلار له روح صحت ورکړي الله والا شفا ورکړي دی وی زما مور ته د وهم بیماری لګېدلې ده الله دې ولا د وهم بیماری په خیر او په روح صحت باندې بدل کړي دعا وکړئ یا الله چې څومره بیماران دي روح صحتونه نصیب کړي یا الله چې څومره قرضداران قرضونه اخلاص کړي یا الله ته زمونږ ناراضي شي خدای زمونږ په بچو کې زمونږ په نوسو کې عالمان پیدا کړي د چا چې بچی نه خدای بچی ورکړي د چا زامن نه خدای د قرآن او د سنت دپاره او د دین دپاره خدای نارینه زامن ولا ورکړي الہ العالمین چې چاته څه پریشانې دي مشکلات دي الله غ پریشانې مشکلات ول په خوشاله باندې بدل کړي چاته څه غمونه ټینشنونه دي غمونه ټینشنونه ول په خوشاله باندې بدل کړي کدی مجلس کې یا په کورونو کې کم بیماران دي الله بیماران له روغ صحتونو او شفا ورکړي یا الله ته زموږ ناراضي شي خدای دنیا هم خکې او خیر هم خکې د دنیا عزتونو برکات هم راکړي او د آخرت عزتونو برکات هم راکړي او چې څوک د لرې لرې ځای نه راځي زموږ د جومات ته د محلې د خلک خدمت کې الله د دواړو جهانو خیر او برکات دعا وکړئ باران خدا رحم باران دی په باران مونږ خوشحاله یو د خدای د رحم باران دی لیکن بعضې وخت کې بیا باران چې د حد نه زیات شي نو بیا تکلیف هم وي نو الله تعالی دې باران نور بند کړي او د زمیندارو غریبانانو دې وخت فصلونو ته هم ډېر تاوان رسېږي الله یې سیلابونو نه موږ وساتي او الله یې دا باران بس باقي بند کړي او د باران د دې نعمت د خدای موږ لا د شین اسمان نعمتونه راکړي برحمتک یا ارحم